السلام علیکم ګرانو کتونکو کیسر خان یوسفزئی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو د ان 75 کا چې کوم دی د هغې الیکشن نتایج چیف الیکشن کمیشنر رکاو کړي دي. ولې رکاو کړي دي دې باندې به خبرې کوو. دغه شان د عمران خان صاحب پرون یا نن چې شیري مزاري تاسو ته پته ده د اسلام آباد د پارلیمنت هاوس مخې ته چې هغه کوم غیب شوي اوچت شوي کوم کسان دي د هغې خلکو یو درنا هلته جاري ده. شیري مزاري هغې ته تللې ده او هلته یې څه خبرې کړي دي د هغې هم جایزه اخلو. که تاسو د دې قسمه خبرونو نه ځان خبر ساتل غواړئ نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان دباو کړئ. نو ګرانو کتونکو د ان 75 حلقې چې کوم الیکشن دی هغه تاسو پرون وکتل چې په هغې کې 2 کسان هم مړه شو. فایرنګ په هغې کې کېدو. د 20 پولنګ سټیشنو عمله سره د ووټونو غیبه او سهار 6 بجې هغه بیا را پیدا کیږي. دا چا اغوا کړو چا اوچت کړو. دا د حکومت ناکامي ده او د هغې ذمهواري ده چې هغې تحفظ هم ورکړي عملې ته او دغه علاقه کې امن هم قایم وساتي. لیکن کله چې حکومت پخپله نه غواړي د حکومت فریق پخپله نه غواړي د هغې دا چې څومره خبرونه راغلي دي د هغې نه دا اندازه لګي چې حکومت دغلته خلک یرول او یو خوا بل خوا خلک په موټرسایکلو هلکان د هغې د پی ټي آی ګرځېدل. په هغې باندې نمبر پلیټې هم هغې لرې کړې وې د موټرسایکلو نه او د هغې ټولې ویډیوګانې ګرانو کتونکو تاسو په سوشل میډیا به کتلي چې دا ټول گیم شروع. دا د پی ټي آی هغه اصلي چهره ده هغه اصلي شکل دی کوم چې خلکو ته مخې ته را روان دی. دا خبره موږ د ډېر پخوا نه خپلو قدرمنو کتونکو ته بکوله په سوشل میډیا باندې. اگر چې هغه وخت کې د پی ټي آی ډېر غټ زور او هغه کنزل او وینا به هغې شروع کړو په هغه وجه ډېر صحافیان بیا غلي شوي ومو. لیکن په هغه وخت کې موږ دا خبره کړې وه د دوی د هغه کنزلو د دوی د هغه وینا اګن چې دوی کوم په سوشل میډیا اوس هم کوي باقاعده تنخوادار خلک ته د دوی او هغې په لکونو روپۍ ورکوي او هغې ناستي سوشل میډیا ته او د هغې همدغه ذمهواري ده چې څوک داسې کوي چې د هغې خلاف څوک چې د پی ټي آی خلاف خبره کوي د هغې خلاف هغې کنزل او دغه ګن شروع کړي چې دا سړی غلي کړي دباو کړي. لیکن دا خبره مونږ کوله هغه وخت پخوا نه مونږ دا خبره کړې ده چې پی ټي آی د ایم کیو ایم په لار روانه ده دا بله ایم کیو ایم جوړېږي. تاسو پرون په ان 5 کې 75 حلقه کې وکتل چې پی ټي آی هم هغه طور طریقې اختیار کړي کومې چې با ایم کیو ایم کولې. دا کسان اغوا شو. بیا چیف الیکشن کمیشنر هغه د هغې وینا ده چې ما چیف سیکرټري ته فون وکړو ما آی جي ته د پنجاب فون وکړو هېچا هم د ټلیفون جواب نه راکړو او ټوله لبه خرابه شوې ده. داسې پی ټي آی ته دا خیال نه و د دوی دا ګمان نه و. هغې وی چې څنګه چې موږ سره د مخکې نه پیریان ماماګان ملګري دي دغه شان به اوس هم ملګري او ټولې ادارې به زموږ ملګري. لیکن د هغه دا خیال نه چې الیکشن کمیشن اوس خبره بدل شوې ده او د پیریانو ماماګانو هم خبره بدل شوې ده. د پیریانو ماماګانو خبره چې څنګه بدل شوې ده تاسو وګورئ په تېرو 2 هفتو کې یا په دې هفته کې چې کوم په 8 سیټونو باندې الیکشن وشو په ملک کې ضمني په بلوچستان کې او پشین کې دغه سیټونه تاسو په هغې کې خو د پی ټي آی ضمانت د سره ضبط شوی دی د هغې د ممبرانو ضمانت ضبط شوی د امیدوارانو او د ټولو 8 سیټونو کې صرف لې دې کې یو
د کورمي سیټ چې کوم دی نو هغه دی ګټلی دی. هغه په دې وجه ګټلی دی چې ما تاسو ته دا خبره زه کوم چې پښتانه لږ په لاره پوهېږي. اگر چې باقي ټول ملک په دې نتیجه رسېدلی دی او خلک په دې پته پوه شوي دی چې دا د پی ټي آی حکومت چلول او د حکومت انتظامات چلول دا د پی ټي آی یا د عمران خان کار نه دی، دا د کرکټ کھیل نه دی، دا ډېر ګران کار دی دا سمول. لیکن په دې 2.5 کاله کې پته ولګېده چې د سیره سو پخېږي. لیکن د پی ټي آی هغه زوړ څیز هغه په جلسو کې چې به پیریان ماماګان ناستو په لکونو په سپینو کپړو کې او هغه درنې جلسې چې تاسو کتې د پیریان ماماګان به ناستو دی به وایي چې ګینې دا ډېر خلک راغلی دی. پکې نه دا ټول سپینو کپړو کې به پیریان ماماګان ناستو. دی له هغه خوند ورکړی دی. دغه خوند د دی نه اوس د دې الیکشن د نتایجو نه دا پته ولګېده او د سینټ د الیکشن په باره کې هم دغه معاملې روانې دي. په همدغه وجه ده چې عمران خان کله یو ته ټلیفون کوي، وزیر اعظم صاحب کله یو طرف ته منډه وایي کله بل طرف ته منډه وایي، وار پار ته خطا شوی دی. لیکن تاسو د دې خبرې ثبوت دا الیکشن نتایجو او دا د 75 حلقې نتایج چیف الیکشن کمیشن رکاو کړي دي. پته نه لګي چې په هغې کې د 20 حلقو خلک چې اغوا شي، د یوې هم نه د دوه هم نه د 20 پولنګ سټیشنو عمله چې اغوا شي او سره د تیلو اغوا شي او بیا هغه غیبي، دا ځان له یو دروند غټ کیس دی. دا کیس د پی ټي آی که حکومت کې نی سبا لاړ شي هم به د دی پیچا کوي او دا کیس د دی نه د دې نه ځان خلاصول دا ډېر ګران کار دی. د هغې جواب تاسو وګورئ چې پرون شیري مزاري اسلام آباد کې چې کوم د اوچت شوي کسان هغه لاپته افراد چې کوم دي د هغې چې کومه مظاهره په اسلام آباد کې درنه جاري ده، هغې دپاره پرون شیري مزاري نن تلې وه او د وزیر اعظم پیغام یې وړی دی چې تاسو درنه ختم کړئ، زه تپوس کوم او پلانې دی او ډنګلې دی، دا قسمه خبرې هغو ته اوس پته ولګېده وزیر اعظم صاحب ته. حالانکې د پی ټي ایم په جلسو کې به چې کله ته په حکومت کې نه وې وزیر اعظم صاحب نو ته به د پی ټي ایم په جلسو کې به ته ناست وې او د هغه زاړه کلیپونه د وزیر اعظم صاحب خلک نن شیر کوي چې که ایجنسو زما په حکومت کې ایجنسو چا څوک سړی اوچت کو نو یا به ایجنسي نی او یا به زه نیم. لیکن اوس وزیر اعظم صاحب وایي چې ښه دا کسان چا اغوا کړي دي ټول سټیک هولډر راوغواړئ، زه ترېنه تپوس کوم د دې دپاره قانون سازي. ته اوس قانون جوړوې، تا دا پته نه وه. دا اصل کې معامله دا ده چې پیریان ماماګان چې د وزیر اعظم نه د پی ټي آی نه لاس اوچت کړي دي او هغوی غیر جانبدار ځان دغه کړی دی د نواز شریف یا د دغه پی ډي ایم د کمپین په نتیجه کې چې کوم هغوی احتجاج کو او هغوی کم پریشر جوړو د هغې په نتیجه کې چې پیریانو ماماګانو کم لاس اوچت کړي دي د دی نه لاس اغوستي دي، دی اوس د هغې جواب ورکوي چې ښه تاسو چې ما سره ملګرتیا نه کوئ نو ماله هم چل راځي، زه دغه معامله چې کوم ده دا راوچتوم د لاپته افراد ده او اوس هغې له شیرین مزاري لیږي. بیا په هغې باندې چې کوم دی کابینه د خپل کیبینټ میټینګ کوي او دی له قانون سره او دا خو ښه خبره نه ده، دا خو خلک داسې اوچتېږي، دا خو ښه خبره دی. مطلب دا دی چې د پیریانو ماماګانو له سره مقابلې ته راووتو، په کلاره اوس ورو ورو مقابلې ته راوځي. نو د دې نه دا پته لګي چې حالات د کشیدګۍ طرف ته روان دي او دا هم کیدای شي چې عمران خان صاحب دا وزیر اعظم صاحب دا د دې دپاره کوي چې حکومت ولا ختم کړي او ځان سیاسي شهید کړي. لیکن زما په خیال باندې بیا دا قوم به پته نه دوکه کیږي او دی چې کومې دوکې د نورو باندې ټولو باندې وخوړي یو ځل دی دوکه کیږي، خو زما دا خیال دی چې دی به بیا پتا نه دوکه کیږي او انشاءالله داسې وخت به بیا نه راځي. دې سره کیسر خان یوسفزۍ ته اجازت ورکوي. د الله په امان.